السلام علیکم، زه یم بلال او نن به موږ په ایلن مسک باندې خبره کوو چې د ایلن مسک څنګه کامیاب شوی دی او دا د څه نه دومره کامیاب شوی دی. نو 2020 کال د هر چا دپاره ښه کال نه و، دا صرف یو واحد انسان و چې دې 100 بلیون ډالر نه هم سیوا روپۍ ګټلې وې. زه چې کومې خبرې کوم نو دا د ایلن مسک یادوم. په 2020 کې دا په 35 نمبر باندې د ټولو نه مالداره کس و په دنیا کې، د ټولو نه مالداره کس و دا په دنیا کې، خو دا په هغه وخت کې په 35 نمبر و، لیکن په یو کال کې د 190 بلیون ډالر جوړ کړل. د مزې خبرې هم دا ده چې ایلن مسک څه خاص کړي دي د یو کال کې چې دا دومره مالداره شو چې 190 بلیون ډالر دی په یو کال کې دننه جوړ کړو په 2021 کې. خو خامخا خاص خو به یې څه کړي چې دا په یو کال کې څنګه کامیاب شو. خو مطلب دا دی چې دی په یو کال کې څه داسې خاص څه کړي دي چې په 2015 کې دی نه دي کړي، په 2016 کې نه دي، په 17 کې نه دي، 18 19 کې دی هغه نه دي کړي چې دی په 2021 کې وکړل او دا تی دومره بلیونیر جوړ شو. نو دا څنګه ممکنه ده؟ راز آخر څه دی چې دا څنګه داسې کامیاب شو؟ نو راځئ ملګرو موږ نن ګورو چې ایلن مسک څنګه دا کامیاب شوی دی. نو په هغې باندې مونږ خبره کوو. که چیرې مونږ سوچ وکړو نو مونږ چې کومه سیلري اخلو، که د هر چا هر عمره سیلري ده، که 20,000 ده، که 30,000 ده، که 40,000 ده، که دا ټوله مونږ راوړو او په یو بینک کې جمع کوو او ږدو نو مونږ په 1 بلیون روپۍ چې دي دا به مونږ ډېره په مشکله سره پیدا کړو. د دې پیدا کول ډېر زیات ګران کار دی. که چیرې مونږ سوچ وکړو څومره چې کروړپتي خلک دي په دنیا کې چې هغه کروړپتي دي، نو دیو به خامخا خپل کمپني خپل بزنس وي، داسې نه دي کامیاب شوي. کروړپتي چې څومره خلک دي هغې به د بل چا سره جاب نه وي کړی، خو بس د هغې به خپل کمپني او خپل بزنس پې وي. که چیرې مونږ وګورو مارک زوکربرګ چې دی دا د فیسبوک مالک دی، د فیسبوک کومه کمپني چې دا د دې مالک دی، نو دا هم کروړپتي د دې هم هغه د خپله کمپني ده. بل دی جیف بیزوس دا چې دی دا د امیزون مالک دی. بیل ګیټس چې دی دا د مایکروسافټ کمپني مالک دی. ایلن مسک چې دی دا د ټسلا کمپني مالک دی. نو څومره چې کروړپتي خلک دي دیو بس یو خپل بزنس او د دې نه دیو کامیاب شوي دي. دوی چې کروړپتي جوړ شوي دي نو د خپل بزنس نه جوړ شوي دي. د داسې خلک دي چې دی دا یو ورځ کې کروړونه روپۍ هم ګټلی شي. په کروړونو روپۍ دا کسان چې دي دا څومره چې کروړپتي خلک دي دا په یو ورځ کې کروړونه روپو نه هم سیوا ګټلی شي، او دوی چې دی په ورځ کې د کروړ روپو نقصان هم کولی شي. د 1 کروړ نه کروړونو روپو نه زیات دیو نقصان هم کولی شي. نو دغه شان ټسلا چې کومه کمپني وه چې ایلن مسک چې د ټسلا کمپني کوم مالک دی دې سره دغه شان وشوه. په 2020 کې دې 720% نه سیوا دې ګټه سیوا شوه او د دغې د وجې نه چې دی ایلن مسک چې دی دا بلیونیر جوړ شو، دنیا د ټول نه مالداره انسان جوړ شو. غټه خبره هم دا ده چې ایلن مسک د دنیا د ټولو نه مالداره کس جوړ شوی دی. خو ټسلا کمپني ایلن مسک نه وه جوړه کړې. د مزې خبره دلته دا ده چې ټسلا کمپني چې وه دا ایلن مسک نه وه جوړه کړې. په 2003 کې 2 کسانو دا جوړه کړې وه چې د هغو نوم و مارک اینډ مارټن. دا 2 وروڼه وو او دیو دا کمپني جوړه کړې وه. ایلن مسک چې و دا کمپني په 2004 کې جاین کړه او په دې کمپنۍ کې چې و ایلن مسک 30 میلیون ډالر انویسټ کړي وو. په هغه وخت کې چې و ایلن مسک په دې کې 300 میلیون ډالر انویسټ کړي وو. 4 کاله پس چې و یعنې په 2008 کې بیا ایلن مسک چې دا د دغه کمپنۍ سی او جوړ شو. او د دې خبرې نه مخکې راځئ ګورو چې ایلن مسک آخر دی څوک و. نو 1971 کې دا په ساوت افریقا کې پیدا شوی و او دا د ډېر په وړوکي عمر کې دی د کمپیوټر ایکسپیرینس حاصل کړی او دی د کمپیوټر سره انتهایي شوق و. نو دا ډېر وړوکی و چې دی کمپیوټر په هر څیز به دا پوهېدو. دا د 10 کالو په عمر کې و چې دی کوډینګ پروګرامینګ کې چې کوم کوډینګ کېږي دا دی یاد کړی و، او په کله چې په 10 کالو په عمر کې دی دا کوډینګ یاد کړی. دا چې کله د 12 کالو شو د 12 کالو نو دی یو گیم جوړ کو. هغه گیم چې و دی بیا په $500 باندې خرڅ کو. نو دا خو د وخت نه مالدار و، خو وروسته چې دا بلیونیر جوړ شوی دا د خپل بزنس ته جوړ شوی دی. د دې نه پس دا چې دی بیا د 2012 نه پس چې دی بیا یو کمپني بله جوړه کړې وه، خپله کمپني جوړه کړې وه دا و او د دې بل رورو